بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف. وليس باب اليمين شروط تروسه د دې مسلې بیان وکړو چې قسم به څوک ورکوي د چا حق دی څوک به خوري وسره ته د قسم کیفیت بیانوي څنګه قسم به خوري په څه طریقه باندې به استحلاف یعنی قسم اخلی ترنا دغه بیان کوي. فصل في كيفية اليمين والاستحلاف. قدري مولا فرمای یمین چې تلی د الله په ذات باندې بیلی دون غیره د الله نه علاوه چونکه ببل چا باندې قسم کول ټیک دینه نو د الله په ذات به قسم اخلي ببل چا نه اخلي یعنی دا حق د مدعی نه دی چې د الله د ذات نه علاوه ببل چا قسم وغواړي. والیمین بالله یمین بد الله جل شانو په ذات دون غیره مخلوقاتو کې به بچا باندې قسم نه وي لقوله عليه السلام من كان منكم حالفا څوک چې په تاسو کې قسم خوري فليحلف بالله نو قسم دې د الله په ذات خوري او لیذر او یادي پرېږدي قسم دې نه خوري. بخاري او مسلم روایت کې دی او لیصمت یادي چپ شي. وقال عليه السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت کې وایي امام احمد او امام ترمذی روایت کړي دا غشن حاکم رحمهم الله من حلف بغیر الله فقد اشرک چا چې د الله نه علاوه بس قسم وخړو د شرک وکړو دایو مسله شو. یمین با مدعی مدعی منکر تور کوي د الله په ذات. دیو مسله دا چې قاضی دام کولی شي چې په یمین کې تاکید وکړي او د الله صفات پکې ذکر کړي دام جایز ده خو کوشش وکړي قسمونه دوا یا درې نشي نو چې الله په ذات باندې قسم ورکوي ور سره به تور تاکید صفات د الله ذکر کوي دا کولی شي نو به څنګه هغه د خپل ذکر دی تقسم وک په الله باندې الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده دا سکا وګورئ. وقد يؤكد کله کله یمین موقت کیږي به ذکر اوصافه په ذکر د اوصاف د الله جل شانو وهو التقليد دي تقليد واذا تقليد ذکا وذلك مثل قوله اغدا او دغه بمثل لقاضي دي قول چې وي مدعى عليه منکر تقول ويا والله زمد الله بذات قسمي الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم دا ټول صفات دي. الذي يعلم غزات چغبويږي من السر والخفاء خفاء پټ شي باندې ما هغه شان يعلم من العلانيه يعلم پويږي د سر او د خفانه پاغه رازونو باندې يعلم کم پويږي چې د علانيه نه بم یعنی څنګه چې علانيه پر څه پويږي الله غزاد دي چې په پټم پويږي دا څه قسم وکاو به وایا چې مال فلان هذا چې دغه بلانکی سړی نشته علی که پتا باندې ولا قبل کا استا په طرف باندې دغه مال لکم چې دا وکي دی پتا نشته الذي ادعاه دکم چې دا وکي او هو کذا وکذا هغه مثلا 0 روپۍ د 2000 دي ولا شيء منه یا دا غینه چې سم نشته پتا دا څه قسم وک په یوه کې خو به خیر سن خبرې دي الکه د دین زیات هم اوصاب ذکر کولې شي تغلیظ کولې شي قاضي دا قسم ورکولو کې وله ان يزيد قاضي له جایز چې زیادت په تغلیظ کې وکي على هذا بدغه مذکور باندې او کړه دین کمیم جایز ده وله قاضي لدام جایز ده ينقص منه چې د دین کم کې البته خیل بساتی چې قسم کې تغلیظ کوي کنه نو چې قسمونه دوا یا درې نشي الکه واجب خو په منکر باندې فقط یو قسم دی حق د مدعی فقط د یو قسم دی دا نه چې قاضي ته ډیر قسمونه والی هغه دا چې وو په کې ذکر کی الله الذي وهو الرحمن وهو الرحيم وهو عالم الغيب دا خو ډیر ګڼ قسمونه شو جایز نه ده الا انه قاضي چې يحتاط احتیاط بکې کیلا د دې بار چې کیلا چې کیلا يتكرر عليه اليمين د دې بار چې مقرر نشي په منکر باندې قسم لان المستحق زکا واجب يمين واحد فقط واحده یو قسم ده والقاضي بالخيار ان شاء غلظ او دا اختیار قاضي ته دی چې تغلیظ کوي پکې
او کني کوي وان شاء لم يغلظ فيقول كتغليظ نه کوي دا سمتویل شي قولوا يا منكر بالله والله بس صرف دمرم کولای شي هغه تاوري کنه وقيل چپ کې تقسیم کړي دي کچري پنيکو باندې معروف سړی او صحیح سړی نو هغه باندې تغليظ نه کوي او کچري بد سړی او په بدو باندې مشهور هغه ته تغليظ کوي او چا ویلي کمال مال ډیرو بیره کې تغليظ کوي او کمال کم به تغليظ ضرورت نشته وقيل چا ویلا يغلظ على المعروف تغليظ بنشي کېدل په معروف یا لا يغلظ قاضي به تغليظ نه کوي په يمين کې معروف سړي باندې کم معروف بالصلاح چا باندې کو معروف وي ويغلظ تغليظ بقي على غيره باندې وقيل چا ویلی دی يغلظ تغليظ بقي في الخطير من المال بډیر مال کې دون الحقير کې بیان کوي قال قدري مولا فرمای ولا يستحلب بالطلاق ولا بالعتاق او قسم مطالبه بنه کیږي یا ولا يستحلف قاضي به قسم نه غواړي نه طلب کوي د طلاق قسم چې بتا دي خزه طلاق یې د بتا دومره مال نشتا او پاتا قسم وای کنه کچری د بما مال وینو زما غلام دی ازادي کړه د ما کړه د بما د داوی موافق د غمال وی نو بما دي خزه طلاق دي طلاق بال دي تویل کیږي یمین بالطلاق او بالعتاق نه دا صحیح دی کنه وای نه دا سبا نه کوي او فقهاء دام ذکر کړی دي چې نن سبا خلک د الله په نوم باندې قسم کول نه یریږي او په طلاق او په عتاق قسم کول نه یریږي نو دا کول شي قاضي چې په طلاق او په عتاق قسم ورکي علامه شامی وایي نشي کولای راجح رائے ده ځکه بغیر الله قسم دی البته زموږ فقهاء لیکلي دا سي کولای شي چې قسم سره سره وتدام وي ستاسو د الله په ذات قسم یو که قسم او سره وایي چې ما دي خدای طلاق وګورئ ولا يستحلفوا مطالبه د قسم بنه کوي به د طلاق ولا بالعتاق او نه د عتاق لما روينا من ویلو کنه څوک چې قسم کوي د الله په ذات دی کوي او من حلف بغیر الله فقد اشرك وقيل چاویلی فی زماننا اذا الح الخصم کله چې جګړه مار وی خصم هغه د دې سره عادت دی به قسمونو سره نو ساغل القاضي قاضي لجائز د اي حلف چې قسم ورکی بذلك بطلاق او بعتاق منی لقله المبالات لکه هغه پروانه کوي بالیمین بالله یمین بالله پروانه کوي وکثرت الامتناع او ډیر ځان بچ کوي به سبب الحلف بالطلاق په حلف بالطلاق سبب نه دا نه کوي چې په طلاق قسم وکي مخکې راځي دا خو د مسلمان د قسم بیانو اوس يهودي له قسم ورکی څنګه به ورکی نو دا څه بوته وي ستاري باغ غزاد قسم وي چې موسی عليه السلام باندې تورات نازل کړي اساني خبرې دي ښه عیسی له چې قسم ورکوي ورته وي بس ساري باغزات قسم وي چې عیسی عليه السلام باندې انجیل نازل کړي ويستحلف اليهوديه او مطالبه د حلف بد يهودي نه کوي داسي تقسمك بالله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام والنصارين چې کوي بالله الذي انزل الانجيل على عيسى عليه السلام لقوله صلى الله عليه وسلم دلیل وورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مشهور قصه کې چې ابن سوریه ته قسم ورکول نو ورته وی لابن سوریه الاعور اړونتا کانا اړون کانا څوته وی انشدک بالله الذي ذ قسم تعالی درکوم بالله باندې غزاد الله غزاد انزل التوراة على موسی چې موسی علیہ السلام باندې تورات نازل کړي ستاره قسم وی چې تاسو په کتاب کې د زنا دا حکم دی قصه خو ته یاد راکنه زه چې پټ کړو ان حکم الزنا چې په کتابکم تاسو په کتاب کې هاذا همدغه دی چاغه سره وه مخلتور کوي وغيرها ولأن اليهوديه بل خبر ده يهودي عقيده لري په نبوت د موسی عليه السلام او عیسی په نبوت د عیسی عليه السلام عقیده لري نهاري وته چې قسم کې تغلیظ کو دا هغه کوم کتاب دی په پیغمبرانو نازل شوی نو عمدغه تذکره به پکې کو ولأن اليهوديه يعتقد يهودي عقیده لري نبوت موسی د موسی عليه السلام د نبوت والنصرانيه او نصراني چې دي دا عقیده لري نبوت عیسی عليه السلام فيغلظون تغليظ بكو على كل واحد منهما باني بذكر المنزل على نبيه
ذکر کوو ورته هغه کتاب چې دی په پیغمبر نازل شوی دی تاسو پوه شولې اوس د مجوسی بیان کوي مجوسی لبا سم قسم ورکو څوک چې اور پرست وي د اور عبادت کوي وای هغه ته بداسي وایو سادي په غزاد قسم وي چې اور پیدا کړي ويحلف المجوسيه ويحلف المجوسيه ويحلفون او یو د سیمویل شي ويحلف المجوسي مجوسي بقسم خوري خو ترتیب دا سره روان دي ويحلف المجوسيه قاضي با حلف ورګي مجوسي ته بالذي باغزاد الله جل شانه باندې الذي چې دا غزاد دي خلق النار وهكذا ذكر محمد في الاصل هم دا غشان امام محمد رحم الله مسعود کی ذکر کړی دي امام صاحب نے روایت داري مولوی صاحب چې مجوسی ته بقاضي سره عبد الله بذات قسم ورکړي دا بور سره وي الذي خلق النار تاسو پوه شولې او نبی حنیفه رحمه الله انه قاضي شه قام مجوسی ته نه امام صاحب نے روایت داري چې يهودي عیسائی مجوسی چاته ان چ ورکړي بس صرف د الله بذات به ورکړي ويروى نبی حنیفه رحمه الله هم ویلي وان سره چې کله روایت انصر د ذکر شي د چاغه فقط ترای من خصوصیاتو کې ویلو کنه عند سره چی به مذهبي انده سره روایت دیکھا او روایت د امام صاحب نه دی انه قاضي چې لا يستحلف مطالبه د قسم باندې کې احد د چانم الا بالله مگر صرف الله خالص ته الله بذات بس امام خصاب یو خبر ذکر کړي عمده مفتابه ده هغه دا چې يهودي له کور کوي یا عیسائی له هغه شان به څنګه چې متن کې ذکر شو انزل التوراۃ علی موسی انزل الانجیل علی عیسی خو چې مجوسی له ور کوي کنه نه دا ور سره وی الذي خلق النار به صرف د الله په ذاتی چاله مجوسی له چور کوي او دا راجح راي ده او چې صاحب دې ذکر کړي او ذکر الخصاف انه قاضي چې لا يستحلف قسم بنول کوي غیر يهودي او غیر نصراني ته الا بالله به ور کوي وهو اختيار بعض مشايخنا همدا خبره زمنګ بعضی مشایخ غوړه کړم دا وجه څه مولوی صاحب کچری د څه وته وی الذي خلق النار دکی خود ور تعظیم دی یو قسمه دا غو مرګرته ده او پاتې شو انزل الذي انزل التوراۃ الذي انزل الانجيل انا هذا کتابونه خو معظم بهر حال دي کغه کله کتابونو تعظیم را شي ټیک ده کنه قران نه ده کومه وهو اختيار بعض مشايخنا لأن في ذكر النار كشري ذكر دورو کی مع اسم الله تعالى ندی کی تعظیمها دغه تعظیمها تعظیم دور دی و ما ينبغي او قاضي لنه د مناسب ان تعظم چې تعظیم دورو کی بخلاف الكتابي تاسو پیږي کنه کتابین په خلاف د کتابینو تعظیم کوو کی ټیک ده تورات او انجیل لأن كتب الله ذکر کتابونه د الله ټول معظم دي والوثني الګه وثني بت پرس له بڅنګه قسم ور کوي اغلب صرف د الله په ذات بس ځکه الله منی ارڅو والوثني وثني له قسم ور کوي نو داسې بوته وي څه شو لا يحلف وثني چې دا به قسم نه کوي الا بالله به کوي یا لا يحلف غضب قسم نه ور کوي الا بالله وللن الكفرة بأسرهم كافران طول چې دی الله منی يعتقدون الله عقيدة الله لري منی لري وانما يعبدون الوثن تقربا الى الله او د بوتانو عبادت دی لپاره کې چې الله ته نږدې شي نو الله عقیده بار هي جل جلاله قال الله تعالى ولئن سألتهم كشرت الذين تبوسوا من خلق السماوات والارض ورده دلیل چې الله منی نو لا يقولن الله دی بدرتوي الله معلومه شول چې الله منی کا يقولن الله قال قدر ولا فرمای ولا يحلفون في بيوتهم ولا يحلفون في بيوت عبادتهم مرسب دیول چې قسمونه ورکو د دې عبادت خانو کې به نه ورکو چې ګرځو ته ولال شو ځکه قاضي منه دې د دې نه چلته لاړ شي بلکې داغو تعظیم جوړیږي داغو د عبادت خانو ولا يحلفون ادي ته قسم نور کولای کیږي فی بیوت عبادتهم د دې په عبادت خانو کې لئن القاضي چې لا يحضرها بوتنه حاضرېږي بل هو بلکې قاضي ممنوع دي ان ذلك د حضور د عبادت خانونه الکه بل مساله مسلمان ته چې قسم ورکي
نو یو زمانی سره تغلیظ کولی شي یا یو مکان سره. زمانی سره مطلب قسم به د جمعې په ورځ باندې کې او د مازدیګر نه پس پې کې دا سخت وخت دی، او یا به قسم راته په کعبه کې کې یا به راته په جامع مسجد کې کې وای نه قسم کې دا قصې نشته دی. قسم مرزه کې قسم د الله په ذات دی، غرض کې معظم دی او د دې نقصان هم دی کنه. یو دا چې دې کې د مدعي حق شاته کېږي، ولې شاته کې ګواهان نشته، قسم ورکړه په ځای باندې. او بل وجه دی ولې ذکر کړی دا قاضي ته حرج دی چې اوس بزی هلته هغه جماعت لو یا باغه انتظارونه به ورته کوي. بهرحال یو پکې وجه جوهره کې ده چې مدعي حق پکې شاته کېږي. ولا یجب او صحیح نه د تغلیظ الیمین علی المسلم چې د مسلمان تغلیظ واجب نه د ضروري نه کچا کولو بهرحال گنجائش شته، خو صحیح دار چې نه دی کوي. تغلیظ په یمین کې کول په مسلمان معنی به زمانه سره ولا مکان سره، لأن المقصود ذکر مقصود د یمین تعظیم المقسم به، هغه تعظیم د مقسم به د الله جل شانه او هو حاصل، او تعظیم د الله جل شانه حاصل بدون ذلك بغیر د دغه زمان او مکان نه. وفي ایجاب ذلك او کچره موږ دا واجب کو نو بده کې حرج د بقادی باندې هغه دا چې مکلف به دې ته چې هغه مکان ته ورشه، هغه زمانی ته ور انتظار وکا دا هغه حرج دی. او بده کې حرج دی بقاضی باندې حيث یکلف چې دا به مکلف کړل شي حضورها دغه بقعی زمکه د حاضرې دل بکم کې چې قسم ور کوي دغه ساعت ته حاضرې دل مؤنث والے بدغه اعتبار سره دی. حالانکه حرج چره او هو مدفون، الحرج مدفون دا خو ماده د 100 نمبر خلکو ذکر کړي. قال ذو قدر مولا فرمای ومن ادعى انه بتاع من هذا دغه عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بينكما ملي شبي ومسألة تاسو ما متوجه شي مشهور مسألة ده وي قسم کله کله قسم په سبب معنی نه کو په حاصل معنی به کو، کله کله قسم په چانه کو سبب معنی. مدعی داوا د قسم د سبب کوي، مدعا علیه لبا قسم چې ورکو په سبب به نه ورکو بلکې په حاصل معنی به ولا ورکو. لکه کتاب کې مثالونه ذکر کړي، لکه زه بدی عبدالوهاب داوا کوم د ما باندې کتاب را خرڅ کړي او دا انکار کوي قاضي سے مالتي کتاب والا ما سره ګوان نشته غل اوس قسم ورکولې دلته قسم په سبب نه کوي بابا یا ته قسم وکتابه یا نه دا کړي ځکه کې دې شی به کړي واپس یې قاله کړي نه حق د مدعي په نشته د غریب به قسم نه انکار کوي او حق به لازميږي ځکه به یې خو کړي د بده خو قسم نشي کولای. نو د مدعي داوا فاسده ده سره د دې نه کا قسم کوي قسم ټیک نه دی دیو جن په حاصل معنی به کوي انداسي به وي صدق قسم وي چې تاسو دوړو ترمنځ بیان د قائمه فی الحال نو اس قسم ټیک دی دا په حاصل معنی دی زمانه قسم وي چې بیان د قائمه نو دې تم شامل لې چې شوي نه ده دې تم شامل لې شوي او واپس هم ختمه کړي خیالم دی کنه او کده چې قسم شي تاریخ قسم یې بیان نه ده کړي اوس هغه ته بده کې نقصان دی منکر تکا وګورئ ومن ادعى څوک چې دا وایي کې انه بتاع چې دا غیسې من هذا د غپلان کې عبد او دا غلام به 1000 بزر روپۍ فجحد هغه پلان کې چې هغه انکار کوي نو استحلف قاضي بدن قسم مطالبه کوي بالله ما بينكما په الله بذات قسم وکا چې ما بينكما بيون قائم فيه چې نه دا قائم به اساس د دوړو ترمنځ په دې غلام کې ولا يستحلف بالله قسم بتي مطالبه د قسم بتي نه کوي په الله باندې چې ما بیعتا تانه دې خرڅ کړي ته قسم وکړه خرڅ کړي به کنه لانه قد يباع زکه کله کله به شی وي د عین ثم يقال فيه بباغي کې واپس اقاله شوی هدایت اوري کنه ويستحلف في بالغصب بالله ما يستحق عليك رد ولا يحلف بالله ما غصبت. زبد عبد الوهاب داو کوم د باندې کتاب غصب کړي دل اسما سره ګوهان نشته دل چې قسم ورکي په حاصل به ورکي ستاره قسم چې د حق نه جوړیږي پتا نه د واجب چې ته د واپسی دي شو کې غصب کې قانون دار کنه شی مغصوب با غاصب واپس کوي چاته مغصوب منه ته کچري موجود وي او کني به ورلق مثل یا قیمت ور کوي کنه نو قسم به ته حاصل ور کوي ته ساري قسم وي چې پتا نه د واجب چې د لدا شی ور کوي
داسې ورته نه وایي چې تارې قسم وي تا غصب نه دی کړی ځکه کېدای شي غصب یې کړی او د هغې نه پس یې به پیسو اخیستی یا ورته ده هبه کړی یا یې واپس کړی ورته مخکې نه خیال هم دی که نه دې کې اوس هغه ته ضرر دی ښه که په سبب قسم کوي ویستحلف مطالبه د قسم به کوي فی الغصب کې چې بالله ما یستحق ته قسم په الله وکړه چې واجب نه ده علیک به تا باندې رده واپس کول د دې شي ولا یحلف قسم به نه غواړي قسم به نه ورکوي بالله په الله باندې چې ما غصبته تا نه دی پټ کړی لأنه قد یغصب کله کله غصب یې کړی ثم یفسخ بیا دغه غصب فسخه کړی بالهبه غاصب مقصود منه ته شی هبه کړی یا یې بیه کړی غاصب به ورخرڅ کړی مقصود منه به ورخرڅ کړی غاصب باندې مقصود منه غاصب ته هبه کړی د سیوایا مقصود منه خرڅ کړی په غاصب باندې وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال وخزر وليس بخاون داو وکي ای بسړي باندې چې د سره زما نکاح شوی دا انکار کوي یا سړی په خزه داو کې چې زما دې سره نکاح شوی هغه انکار کوي اوس چې قسم ور کوي کنه داسې بنوي چې تاسو نکاح نه کړی سبب نه په حاصل معنی داسې به قسم ور کوي منکر ته چې ستاره قسم وي چې فی الحال تاسو دواړو ترمنځ نکاح نه ده قائمه ولې کې دې چې نکاح شوی او به والله به خلع به کې شوی نکاح به ختم شوی نو دا د ښځې مثلا یو ښځه باندې زه دعوا وکړم چې زما نکاح شوی ده او هغې نکاح نه پس هغې ما سره خلع کړې نکاح واپس ختمه شوې ده او بیا زه وروسته داسې بیا ووایي د سره زه د یوې ښځې سره نکاح وکړم ټیک شو بیا خلع وکړي نکاح ختمه شوله که نه بیا زه قاضي صاحب ته وایم چې ما دا ښځه زما ښه منکوحه د نکاح مې ورسره شوې دعوا وکړم ګوان نشته هغې له قسم دی نو که هغه قسم داسې وکړي چې نکاح مې نه ده شوې دې کې خو هغې ته ضرر دی ځکه نکاح به شوي خلع شوي پکې د څه به وایي حاصل معنی فی الحال منځ کې نکاح نشته وګورئ اسانه مسله داسې موږده کړه وفي النکاح بالله نکاح کې به وایي چې په الله بذات مې دې قسم وي قاضي به ورته وایي د الله بذات دې قسم وي ستاسو چې ما بینکما نکاح قائم فی الحال ستاسو دواړو ترمنځ نکاح فی الحال نه ده قائمه لأنه قد یطرأ علیه ځکه کله کله راځي په نکاح باندې خلع یا نکاح نه پس خلع راشي وفي دعوة الطلاق بالله ما هي باین منک الساعه خزه دا ورکی خاون مال طلاق را کړي خاون نه مني نو قسم بده سي ورکی ستاره قسم وی چې دا خزه فی الحال ستانه باین نه ده تاسې قسم به ورکی دا سره چې تا طلاق نه دی ور کړی کې رښت طلاق ور کړی به رجوع کړي د جدید نکاح شوی نه رسېږي په دعوت طلاق کې بالله قسم په الله باندې ما هي باین قسم ستاره قسم په الله چې ما هي باین دا خزه نه د باین من کستانه ساعه فی الحال بما دا غداوی موافق ذکر چې دای ذکر کوي ولا يستحلف قسم با مطالبه د قسم با نه کوي تی بالله ما طلقها باندې کا ځکه نکاح چې د قضیه تجدد بعد الابانه کله کله نوی کیږي د عبارت نفس لنډه ده فیحلف یا فیحلف د سیوای فقسم به ور کول کیږي په حاصل باندې فی هذه الوجوه بدی وجوه کې رقم چې تیر شو ځکه لأنه لو حلف كشر قسم وكي بسبب باني منكر يتضرر المدعى عليه دي كهو مدعى عليه تضرر دي لو حلف قسم وركي بسبب تضرر دي مدعى عليه تا مري سپويږي په دا څه تیر شو کنه دا سره کې د طرفین رايوا د چا رايوا رست بهم ذکر کو امام ابو یوسف رحم الله راي دا د متوجه شيخه توجه دا راي دا چې په دې ټولو صورتونو کې به په سبب قسم ورکو په حاصل نه تاسو خو حاصل ته لاړئ صحیح شو البته کچری مدعا علیه تعریض کولو د سبب قسم دې کمې په خرڅ کړی پوهېږئ پې که نه تعریض کولو د چا نو دغه صورت کې به موږ سبب دغې له مو ورځه قرآن مې ویلو دا مثال مې ورانه ویلو بهرحال مسله دا ده به وروسته راشي راله که شري تعریض کولو مدعا علیه د سبب بس به په حاصل معنی ورکو نو اصل دا ده چې قسم به بچا ورکو په سبب که مدعا علیه سبب ذکر کولو لکه مثال په طور باندې یو سړی دا وکړي په ښځه چې دا زما ښځه ده صحیح ده دې به څنګه مثال جوړ شي یار
اچھا بای دا وکی کنه چې ما په دې سړي باندې دا شی خرڅ کړی هغه انکار کوي نو اوس بایو تاریخ مثال ولور کړی أن يقول للقاضي إذا أراد أن يستحلف على السبب وقال له قل والله ما بيت أيها القاضي البيع قد يقال وكذا فيه دې صورت به څنګه جوړ یار د ذهن نه مو وتلو قسم دې لکه دا سړی په ما دا وکي پتا ما په ما کتاب را خرڅ کړی دی زه انکار وکم نو امام ابو یوسف رحم الله خو اصل لاره چې قاضي به په سبب قسم ورکوي چې ستاره قسم وي تا نه دی خرڅ کړی دې وخت کې چې دا منکر تعریض وکي چې ما نه دی خرڅ کړی خو دې احتمال شته کنه چې قالی مطلب خرڅ شوی به قالی شي واپس کړی وي دې صورت کې امام ابو یوسف رحم الله وایي چې بس سید وسبه په حاصل باندې قسم ورکړي ستاره قسم چې تاسو دواړو ترمنځ بیان د قائم فی الحال ورسېدلې به وګوره الا اذا عرض المدعى عليها كتعريض مدعى عليه وكي بما ذكرنا برفع السبب باندې ها چې لکه به شوی خو قاله پکې شوی نو فحينئذ په دغه صورت کې يحلف قسم ورکول کېږي په حاصل باندې وقيل چاویلی ينظر الى انكار المدعى عليه ولي سبداري امام یوسف رحمه الله نے روایت دیکھا شمس الائم حلوانی نقل کړي عمده مفتابی را تاسو متوجه شئ موږ به د مدعی انکار ته ګورو دا سبب نه انکار کوي کنه حاصل نه کوي نو کنه سبب نه انکار کوي جيبا بیان نه کړي اوس به په سبب قسم ور کوي او کنه حاصل نه کوي ما د دوړو ترمنځ بیان نه قائمه نو به په حاصل معنی ور کوي دا صحیح رائے ده کوم مفتابی وقيل چاویلی قاضي به نظر کوي لا انکار المدعى عليه تا نو ان انکر السبب کشر انکار د سبب کو نو يحلف قسم ور کوي يحلف عليه قسم به سبب معنی ور کوي کیږي وین انکر انکار حکم کو نو بس به يحلف على الحاصل به په حاصل قسم ور کوي چاله کستاسو دوړو ترمنځ بیان نشته فی الحال فالحاصل هو الاصل عندهما اذا كان سببا يرتفع وسرا شمولي صاحب د هدايه وي چې د طرفینو مسلک دار موږ به سبب ته ګورو ځینې وخت کې د سبب دسی چې واپس ختمیږي لکه بیا سبب دی کنه اقاله سره ختمیږي نکاح سبب دی کنه طلاق خل سره ختمیږي خل سره دغه شان طلاق سبب دی د نکاح د ختمیدلو خو واپس دغه ختمیږي په تجدید نکاح سره یا برجو سره طلاق رجی کی خیلم دی کنه نو هغه وای کچره دا سبب داسي چې رفع کېدله نو دې صورتونو کې په حاصل قسمی بچا با قسمی ها کچری حاصل باندې قسم کې مدعی ته ضرر وو په حاصل قسم نه ورکو او کنه سبب داسي چې دو خطر نه و مطلب امکان نه و چې سبب دی ختم شي مثالونه روان دي بس به په سبب باندې قسم وي طرفین په مسلک پوه شي سبب ته بګورو که سبب داسي و چې هغه رفع کېدل امکان یو به بچا باندې قسم وي په حاصل حق مدعی ته ضرر به بچای سبب معنی او که سبب داسي چې سبب رفع نه کېدل ممکن نه و به په سبب ډایرک قسمی ورته وګورئ حاصل فالحاصل حاصل چې هو الاصل هغه اصل له په حاصل معنی قسم کول عندهما د طرفین په نظمانی خو کله ملیسب اذا كان سببا کله چې دا سبب داسې سبب يرتفع چې دا او چتېدلو به رافعين پرافع باندې امکانو چې ختم شي لکه مثالونه ویل په دې وخت په حاصل قسمی دا اصل ده الا اذا كان ها کچریو فيه په حاصل باندې قسم کولو کې ترک نظر په جانب د مدعی کې یعنی هغه ته ضرر وو بس به په حاصل معنی به بچای په سببي اگر چې سبب دغه شان سبب دی شرف کېږي فین ایدن بدغه وخت کې يحلف قسم به خسلګيږي په سبب باندې بل اجماع وذلك دغه مثال وره چاغي کې مدعی ته ضرر دیخه لکه یو خزره اداوه کوي په سړي باندې چې د مال طلاق را کړی دی او د عدت نفقه نه را کوي او خاون انکار کوي نو څو ګوري په سبب باندې عدالت په حاصل باندې به قسم نه ور کوي ښا
ځکه حاصل باندې که قسم ورکړي ښځې ته ضرر دی. څنګه د خاوند شافعي مسله کوي دا و رایې دا دی چې عدت په طلاق ثلاثه ولا عدت کې نفقه نه وي نو که اوس په حاصل قسم ورکړي ستارې قسم وي چې نفقې حق یې پته نشته او قسم کوي یو جي زما د بالله قسم یې حق یې روایت نشته عقیده دا ده خیال هم دی که نه نو قسم په حاصل پکار دی خو دلته مدعي ته ضرر دی نو دلته به په حاصل قسم نه ورکړي په سبب معنی چې تا طلاق ورکړی دی ستارې قسم می طلاق دی نه دی ورکړی مې دی عدت کې نه ده اوس قسم وکړه پوه شولې پې مثل ان تدعي ښځه دعوه ان تدعي مبتوتة یو مباینه ثلاثه دعوه وکړي د نفقې د عدت وزوج چې من دا هغه څوک وي لا یراها چې د هغه رایې د دغې نفقې نه وي او ادعا شبهة بالجوار لکه زه په دې سب دعوه وکړم چې زه شفیع د جوار یم اوس دلته په سبب به قسم ورکوي اگر که سبب داسې دی چې ختمیږي ولې که په حاصل قسم ورکوي نو دې کې مدعي ته ضرر دی دا یو سب کې دی شافعي مسلک کې شافعي مسلک ورایدار چې شفه د جوار نشته او قاضي کې ورته وایي ستارې قسم وي په حاصل قسم چې د پته حق نشته هغه یو جزماري قسم وي حق یې نشته را باندې خو صحیح وایي که نه تاسو پوهېږئ که نه دې وخت کې به په چا ورکوي په سبب باندې سبب معنی بهرحال سبب که چېرې داسې سبب و چې رفع ممکنه وه نه په حاصل به قسم ورکوو خو که چېرې مدعي ته ضرر و بیا به په سبب ورکوو او ادعا یا دا وکړي د شبهې د جوار او مشتري چې دی لا یراها هغه ارایې دا نه لري چې د شبه د جوار هم لا شته دی نو شفیع دعوه د جوار وکړه او مشتري ځمکه چې چا اخیستې هغه وایي چې حق یې نشته دی داسې به نه وایي نه دې باندې به قسم ورکړي چې د ځمکه دې نه ده اخیستې د ده ځمکه تا سره دغه ځمکې سره یو ځای نه ده په سبب به یې ورکوي لأنه لو حلفه که چېرې قسم وکړي په حاصل باندې نو دا خو رښتې وایي یصدق دا خو صادق دی فی یمینی بخپل یمین کې فی معتقده د عقیدې موافق خپل یعنی بخپل عقیده کې بد یمین کې صادق دی فیفوت النظر فی حق المدعین په حق د مدعی کې نظر فوت کیږي و ان کان سببا ها که سبب داسې مولوی صاحب چې دا غیر فانه کېدله نو بس به په سبب باندې قسم ورکړي په دې اجماع ده نو کوم اختلاف مشهور دی کنه چې سبب باندې به قسم ورکړي او که په حاصل باندې نو یاد ساتئ دا هغه اختلاف دی چې کله دا هغه صورت دی چې هغې کې د سبب رفع ممکن وي او که سبب داسې و چې نه ختمېدلو بیا به سبب قسم ورکړي حاصل ته ضرورت نشته لکه دې صورت کې ګوره و ان کان سببا که چېرې دا سبب داسې سبب و لا یرتفع چې نه اوچتېدلو برافع باندې فالتحریف علی السبب بالاجماع بیا به تحریف په سبب باندې به د اجماع ده کالعبد المسلمي اذا ادعا العتق لکه ګورئ یو غلام دعوه وکړي مسلمان غلامي چې قاضي صاحب زه دې مولا آزاد کړی ما هغه انکار کوي نه مې آزاد کړی اوس به هغه په سبب قسم ورکړي چې ستا دې قسم وي تا نه دې آزاد کړی په حاصل نه چې دا فلحال آزاد دی که نه په هغې دې ورکړي ولې دا آزادول داسې یو سبب دی چې دا رفع نه لري چې مسلمان غلام څوک آزاد کړي او بس غلامېدلی شي هغه مسلمان چې یو بیر آزاد شو که نه بس آزاد شو اوس که چېرې دا څو غلام جوړی که کافر قبضه وکړي هور چېرې موږ هدایي کې نکاح کې ویلي دي هور مسلمانانو باندې چې کافر قبضه وکړي ګیري کي که نه غلامان یې نشي جوړولی غلام بیا جوړېږي نه دوباره نو دلته به په اطاق په سبب باندې قسمي کما کالعبد المسلم اذا ادعا کله چې دعوه د عتق وکړي په خپل مولا باندې بخلاف الامت بخلاف د وینځي والعبد الكافر دیو دواړو کې اوس مولوي صاحب سبب رفع کېدی شي لکه وینځه دعوه وکړي چې زه دې مولا آزاده کړی ما یا کافر غلام دې دعوه وکړي چې زه دې مولا آزاد کړی ما مولا انکار کوي دلته په سبب باندې د قسم نه ورکوي ځکه رفع کېږي څه مطلب دا آزاد کړی دا وینځم دا آزاد کړی دا کافر غلامم او بیا دغه وینځم مرتد شوي دارالحرب ته تلي دوباره پې مسلمانانو قبضه کړي بیا غلامه جوړه شوي راغلي دا خو ممکنه ده دغه شان دا سړی چې دی دا کافر غلام دا یې آزاد کړی خو بیا د عهد مات کړی ذمیتوب یې مات کړی او بیا په دې غلبه شوي ګیر شوي بیا غلام جوړ شوی نو دوباره غلام جوړېدلی ممکن دي که نه دلته رفع د سبب کېدی شي دلته به په چا معنی ورکوي په حاصل باندې وإن كان بخلاف الأمة والعبد الكافر لأنه يتكرر الرق ذكر رق مكرر دي شي عليها بخزمان غدا شي مرتد شي بعد العتق واللحاق أو بدل الحرب تلاړ شي او بقيت شي
والی په سړي باندې مرق متکرر کېدی شي بنقض العهد چې عهد ذمه ماته کی او به ملحق شي دار الحرب پورې او به دوباره گیر شي او ولا يكرر على العبد المسلم مسلمان غلام چې آزاد شو دوباره غلام نه جوړيږي. قال امام محمد رحم الله فرمایي ومن ورث عبدا ودعاه اخر مليس کله کله به قسم کې کنه په خپل علم باندې به قسم کې لکه یو سړی د یو غلام وارث جوړ شو یا د یو سامان وارث جوړ شو پلاری وفات شو د میراث کراله به بچا دا وکړه د ازما دی دا وستانه دی منکر دی نه دا قاضي چې د قسم ورکې دا چې قسم کوي دا سی بنوي چې زما دی قسم بيجستانه دی استاد دا قسم وران دی کړي شي دی دا سی قسم بګي چې زما دی قسم وي د الله په ذات چې زنه خبر چې تر دې مالي کې دستا دی علم باندې به قسم کوي پويږي. ومن ورث څوک چې وارث جوړ شي عبدن دی غلام ودعاه بیر دی په دې غلام داو کې اخر بل سړی یستحلف نو قاضي چې د قسم ورکي علی علمه به ورکي د علم موافق لانه ځکه منکر دی وخت کې علم له د علم نشته به ما صنع المورث چې د مورث څه کار کړي دی سړی رشته مالک کړي خرڅ کړي دی هبه کړي دی ورته کني دی او ته حساب دی نه فلا يحلف د قسم نو ورکو ورکی علی البتات یا فلا يحلف دا بقسم نه کې علی البتات قطعي وان وهب له او اشتراه نو يحلف على البتات يحلف على البتات مليسب ما ته چا دا غلام هبه کو یا ما د چا نه دا غلام واخستلو اوس په چا دا وکړه چې د ازما دي زه د مستانه دي قاضي مال قسم راکو وس ویل شمه چې ازما دي قسم وستانه دي ځکه د سبب د ملک ما سره موجود شوی چې هغه هبه ده یغه شرع ده نو ما ته جایز ده چې زه په بتات قسم وکم چې ستانه دي وینو هبه کچری دا غلام هبه شي له دې سړی ته مدعا علیه هبه شوی او اشتراو یا دا اخیستی نو یحلف د قسم ورکولې کیږي یحلف د قسم کې به بتات باندې چې ستانه دی مدعی ولل وجود المطلق ځکه مطلق اجازت ورکون کې موجود دی الیمین یمین ته یمین ته کی اجازت ورکې یا موجود دی هغه څوک دی سبب دی کنه شرع چې دا سبب دی ثبوت الملک وضعا وکذا الهبه دغه شان هبه وضع د دوړو دی د بار شوی چې د چاته هبه وشي څوک چې شرع وکي به مالک جوړيږي ملک به ثابتيږي. قال امام محمد فرمای ومن ادعى على اخر مالا برغوري ما بدي سب دا وکړه تاسو سره دا کوم کتاب دی د ازما دی تاسو سره کومي پیسې دی د ازما دی د انکار کولو وای ماته ویل مړه د 1000 روپۍ والا د قسم نه دی تیر شه دی ویل ټیک ده صلح وشولا یا به توري فدیه راکړه قسم مرا کو مړه ستانه دی ګوان سره قسم مرا کو د روپۍ درواله دواړه صورتونه دوه صورت شوکا یو دا چې قسم دی حق دی خو د روپۍ درواله به توري فدیه او یا ورته وایي چې صلح وکړه د روپۍ درواله او دا ودی پرېدا نو مدعی چې روپۍ واغستلې د مدعی حق ختم شو بده کې چې وستي منکر له قسم ورکی ختم کا ومن ادعا څوک چې داو کې په اخر باندې مالن د مال ففتدا نو هغه اخر فدیه کې ورکی ففتدا یمینه فدیه ورکی د یمین خپل د روپۍ درواله او قسم مراکاو او صالحه یا صلح وکي منها د یمین ور سره على 10 دراهم باندې مثلا 10 روپۍ ورکی دا جایز ده خیو دا خبره مینه وکړي جایز هم ده او دوباره قسم مطالبه نشي کوله او دا مسوره ده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وليس له مدعي ده نه جایز استحلفه چې دوباره د قسم ورکی على تلك اليمين دغه قسم ابدا همیشه لپاره لانه مدعي چې اسقط حق او د خپل حق ساقط کړي دي چې د قسم ورکول حق